بدماتا دا آگنا چی دا زنانا ٹولی ما دعوت کئی گیتا دا جمرہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اے اللہ کتو انڑے مانا چل دے زنانو وی دا سناشنا خائصو چی چرت زنانا بلی دلا نو بسا بلے ونی کی دلا نو اللہ رب العزت اگتا پیغمبری ورکا نو چی دا پیغمبری حیبت پا حضرت یوسف بانی اللہ کینو نو بس بیا با دا حیبت تا وجہ نمبر سے چاکا تینو شو پیغمبری کا حیبتو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ کوانڈڑے تا اے اللہ مانا چل دا زنانو اسبو الیہن دا بزنانو تمائل شم وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ شم بزن دنا پوینا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس قبول کن یوسف دا پارا رب دا یوسف علیہ السلام دعا اللہ قبول کرا فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ وائلو چل دا زنانو دا دنا ادا دے چی پیغمبری حیبت پاغبانی کینو انہو هو السمیع العلیم لیکن اندہ اللہ وید ان کے عرص و پودے پنیتون دا عرچا ثم بدا لهم بیا دی اس کی مچلاو او دروغی ویلی دی زلیخی چدا کنعانی الگ گرزی او وچ دے مانا مطالبہ کریا دے مولاگئی مانا مطالبہ کریا نو دی علاج اس دا دے چدا یا جیل تا ولے گا جیل تے ولے گا جیل تا چدا خبری خلقو تا نکئی او یا ما لی جات راکا چی بار تا اوزو ما او زخپل عذر پیش کم ندی لکنا چی دے پا ما دروغ ہو پی گئی پرے والی دا زنانا دا مطالبہ کئی نو ذکر قرآن وی ثم بدا لهم بے ظاہر شوا کور دا کت پیر تا کورنی دی کت پیر تا دا خبر پڑاگا شوا من بعد ما رو الآیات پس دا گینا چولی دلے نخی دا صداقت دا یوسف نو سور تخکار شو لیسجوننہو چی خام خادی بجیل کیا چی یوسف لرا حتی حین یو زمانی پوری دے جیل تاولی گئی دے خلقو رسترگو نا پناشی خلق تینا تپوسو نا کئی نو بس دے با دا زلیخی یو چالو چلو پری طریقہ بانی دے جیل تاولی گا ودخلا معه السجن پتیان دن نشود یوسف علیہ السلام سرا جلخانی تا دوزوانان وکم اور رضوانی چی یوسف علیہ السلام جلخانی تا دن نکیگی دوا نوجوانان علکان دا سر دن چی یو دا بادشاہ ساقی دے چی پا بادشاہ بانے ابو شرابس کی او دویم چی دے دا بادشاہ اشپس چی ورطوے کہ لنگری ورطوے لنگری دے باچا تا زار چولی شوی پا خوراک کی دا ساقی او دا خباز دا دوار انولی شو دا ام جیل تراوشی دی سپایو کئیو گو رئی دا گورو چه دا کار چا کرے دا دی لنگری کرے دے او کنا دا دی ساقی کرے دے دا کار قال احدهما ویلی یو پر دوارو کی انی ارانی آصر خمرہ ما خوب ولیدا یوسف علیہ السلامی چی ولیدا نیک صالح دے نو خواتا ولرالل ایو ویلی چی جی ما خوب لیدے دے ابل المام خوب لیدے دے سنگ خوبم لیدے دے انی ارانی آصر خمرہ زینم زان لرا نچونو ما شرابو لرا انگور می راگستی دی او اغا ٹکوما او داگین ابو باسما او پخپل مالک بانی اسکم وقال الاخرو دے خباز ویلی چی انی ارانی احمل فوق راسی خبزا زینم زان لرا پا خوب کی چی بارکڑی دما پخپل سر بانی روڑای لرا شکور میں پسر دے روڑو او مارغان رازی او تاکل الطویر منہو خرید آگینا دا خوب نبئنا بتاویلہی اے نبئنا خبر را کا منگا دوارتا بتاویلہی پانجام دا خوب زمنگا و پتابیر دا خوب زمنگا انا نراک من المحسنین یقیناً انو منگا تا دا نیکانونا چی تا دیر نیک صالح را تخکاری منگل زمنگا خوب تابیر یاکا اس یوسف علیہ السلام پویشو چی دی لکانو خسمات آجت تے جزا
مانه د تعبیر غواړي، نو که زه ورته دې وخت کې وعظ وکړم او د دین وعظ ورته وکړم نو دا به ډېرې بهتره وي. نو جواب نه مخکې ورته وایي چې هلکه زه به تاسو له جواب در کوم، د غرمې ډوډۍ به لا تاسو ته نه راګري، ما به جواب در کړی، خو په منځ کې یو جمله معترضه بله مو اورئ چې دا د خوبونو تعبیر زه تاسو له در کوم، دا ما کوم ځای نه زده کړی دی. وایي قال لا یاتیانکما طعام، وویل یوسف علیه السلام دې دواړو ملګرو ته چې نه به یې راګري تاسو ته لا خوراک ترزقانه چې تاسو یې خورئ، الا نبأتکما بتاویلی، مگر ما به خبر کړی تاسو دواړو لره بتاویله په تعبیر د دې خوب باندې قبل ان یاتیکما، په خوا راګي نه چې تاسو ته خوراک راشي. اوس تقریر ورته کوي، په خپل چوټا کې پکې وړه کوي، پیږئ ذالکما تاسو دواړو ته ای هلکانو مما علمني ربي، دا تعبیر د خوبونو د هغې نه دی چې زما رب ما ته دې علم را کړی دی. ستا رب څوک دی؟ پوهېږئ په دې باندې؟ اوس ورته هغوی تپوس کوي ستا رب څوک دی؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، او ورته وایي ملګرو ما پرېښې دی طریقه د قوم هغې چې هغه ایمان نه راوړي په الله باندې، وهم بالآخرة هم کافرون، او وی هغوی په آخرت باندې هم هغوی انکاریان. نو چې دا د قوم ملت ته پرېښې د بت پرستو، چا په ملت وتبعتو ملت آبائی، یوسف ورته وایي زه تابع ما د دین د خپلو پلارانو چې ابراهیم او اسحاق او یعقوب دي. یعقوب پلار دی او اسحاق نیکه دی او ابراهیم د نیکه پلار دی. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، منگا جماعت دی پیغمبرانو ندا چې منگا شریک کو دا اللہ سر سوکو، اس سوک نخدے سن شریکو. ذالکا من فضل اللہ علینا، دار مہربانی دا اللہ نے دا پا منگا بانی، وعلی الناس پا عام خلق بانی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق چکم دے دا اللہ دا نعمتنو قدر نکئی. یا صاحبی السجنی، اے زما دو مرگرو د جلخانی، اس ورطا خبر پڑاگا کئی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے زما دو مرگرو جلخانی آیا خدایان مختلف غردی ام اللہ الواحد القہار، کن یو خدای زورور غردے. دیو جنیو سڑے ہوئی کنا ربا واحدا ام الف ربی ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. اسی اسلی دی زبانی بی ویلی دی جاسے وہی یو خدای او که بشمار خدایان چې دا یو کار د پاره دی بیل خدای ځان لنی وری. ما تعبدون من دونه، تاسو عبادت نه کوئ سوا د الله نه، الا اسمان سمیتموها، مگر نمونه دی چې ایښي دي تاسو انتم تاسو آباؤکم ستاسو پلارانو، چې دا د درېیمې ذموار دی، د درېیمې ورځې ته به دا په ده باندې ودرېږي او د دې نه به چې کوم دی نو د ده د کجوري نه به څانګه خدای کې راغورځه کې او به غاړه کې واچې، پیږئ په دې باندې. او دا چې کوم دی دا د مالونو د ورکولو ذموار دی، دا د ښځو د ورکولو ذموار دی، دا د زامنو د ورکولو ذموار دی. دا ګپ نه دی. دا پیر بابا لاړ شئ تاسو د هغه د قبر پر آخري سر کې داسې یو دغه سازه کړې ده، زه په خپله تللی یم او پای کې ګوډیانې پرتې دي، ته به ګوډۍ راوالې څنګه جنۍ دې خوښوي بس وایي چې خدای ماله پیر بابا ماله داسې دغه راکړي. چې بیا هغه کار دی وشو نو بیا به زامن چې دې په کاري نو بیا به ښکته خټکو ته ځي، نو هلته بیا کاکا صاحب او که هغه کار دی وشو نو بیا د مالونو پاره دلته زمونږ خوا کې بیا دلته چې کوم مدې بابا یعنې په خپله زه راغلی وم ماشوم ومه د دې زنانو څه موږ راغلي ورسې او یاره موږي ټاکوال ما هغه وخت کې زه داسې وړوکی او ما په خبرې زه په خبرو پوهېدم ما دا څه دپاره ټاکوهی ویل هغه غټ موږی دې ته به میخه تړو او دې وړو ته به چې کوم دې کټي او سپي ته
پوهېږئ په دې باندې موږ هغسې په هغه زړه کاټه کې پراته یو یاره دا ټولې زموږ نه ناپوهې خبرې دي نو چې هغه ورته وایي چې یوسف علیه السلام ورته صفا خبره وکړه چې دا تقریر یې ورته وکړو مطلب دا دی چې اول دوی ته د عقیده توحید برابر کما بیا خدای یو ته اوس پانسي کېږي لګیا دی او دا بل به خلاصېږي نو وایي چې دا نامدار کړي دي تاسو دا نومونه خو تاسو یې کې ستاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان نه رالیږلی الله په دې باندې څه حجت او دلیل ان الحکم الا لله نه د فیصله مگر خالص د الله دپاره ده امره حکم کړی الله الله تعبدو الا ایاه چې تاسو بندګي نه کوئ مگر صرف د یو الله به کوئ ذلک الدین القیم دا دی دینی مستقیم او برابر ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهېږي په دنیا کې اکثریت همیشه د ناپوهي یا صاحب سجن زمان جیل برګرو اما احدکما اوس ورته خوب وایي تعبیر ورته ورکوي اما احدکما هر چې تاسو یو د دواړو دی چې ساقي دی فیسقي ربه خمرا دی به بیا په خپله ډیوټۍ ولګي او سکوي به په خپل مولا باندې شراب ولره دی به په خپله ډیوټۍ باندې دوباره ولګي دا چې کله تفتیش وشو نو غلا په خباس کې راووتله او ساقي بری شو و اما الاخر ور چې دا بل دی نو په یسلبو دی به په سولی شي دی به پانسي کېږي په یسلبو په سولی به شي دی په تاکلو طیرو من راسي او بیا په دې سولی باندې به ځوړندي مارغان به راځي او د سر نه به یې غوښې خوري دا دی زما په سر ډوډو دغه مې شکور پیدا کړی دی او مرغ راځي او ډوډۍ رانه تښتوي اوس دوی ویلي چې جي دا خو موږ فرضي ساس کړی دا خوب دا موږ لیدلی نه و حضرت یوسف ورته ویلي ویل که دې لیدلی و که یې نه و خو چې څنګه تعبیر ما وکړو دغه دی اوس خبره دغسې ده که تا خوب لیدلی و که نه لیدلی قضی الامر الذي فيه تستفتیان فیصله وشوه د کار هغې چې تاسو دواړو ما نه پکې تپوس کړی و که تاسو هر څه فرضي ساس کړی و او که واقعي خو خبره دغسې ده هغسې وشوه اوس یوسف علیه السلام دغه یو ته متوجه شو کوم چې خلاصیږي او خپل ډوټۍ باندې به لګي او د بادشاه د قطپیر نه د بادشاه ساقي دی د بادشاه ته به ولاړي نو عریضې ورته وکړه چې دغسې تو بادشاه مخکې دا خبره وکړه چې یو مظلوم په جیل کې پروت دی او بې ګناه پروت دی دا خبره نو ساقي چې لاړه په مزو یې سر شو په خپل ډیوټۍ ولګېده نو چې په مزو یې سر شو نو 7 کاله تیر شو او هغه ته دا یاد نه شو چې د یوسف علیه السلام درخواست بادشاه ته مخې ته کړي نو 7 کاله بعد چې کله بادشاه خوب ولیده چې بادشاه خوب ولیده نو باز ساقي ته یاد شو لکه هغه ما او زما ملګري چې تعبیر را کړی و هغه سړی خو ما ته خبر هم لا کړی وه په جیل کې دی نو بس باچا ته ویل چې ما جیل ته ولېږئ ساقي وایي ما جیل ته ولېږئ چې زه تعبیر راوړم باچا خوب لیدلی دی اوس وایي نو ځکه وایي وقال للذي ویل یوسف علیه السلام هغه سړي ته هغه ساقي ته ظنا چې د ګمانو چې انه ناج منهما د خلاصېدونکي د دواړو کسان نه دی دی بری شوی دی اسکرونی عند ربک یاد کما را پنځ خپل مولا باندې چې بادشاه دربار ته ورسي نو ورته وایي چې مظلوم په جیل کې پروت دی فانساه شیطان و ذکر ربه پس ایر کو د دې دغه نا ساقینا شیطان ذکر د خپل ذکر خپل مولا ته شیطان ته نه ایر کو خلق د بدې خبرې نسبت شیطان ته کوي نو په لبس په سجن اگر چې چا دا ترجمه هم کړي چې دا هو ضمیر یوسف ته راجع کوي فانساه ایر کدا یوسف نه شیطان ذکر در خدا زه نه منم ځکه چې په پیغمبر باندې شیطان خبره نه چلیږي پیږی کړي خبره نه چلیږي په لبس په سجن بضع سنین درنګ تیر کوي یوسف علیه السلام په جلخانه کې وکاله دی پروتو
اوه کاله بعد کله کله ما سره یو سړي کار پېښ شي، یاره مولوي صاحب ډېر موده مې نه وي لیدلی، ملاو ته نه وې راغلی نو کوم دی نه وي لیدلی پوهېږې په دې باندې. نو دا کله کله چې سړي ته ضرورت راشي نو بیا خلکو ته یاد شي، چې ضرورت نه وي ایسته د خلکو نه وي. نو یوسف علیه السلام دا سړي نه ایسته ایر شوی و، اوه کاله هلته دی په جیل کې پروت. وقال الملک انی ارا سبع بقرات، بادشاه د مصر چې کوم دی هغه وویلې چې ولیدې ما خوب یې ولیده چې ولیده ما په خوب کې سبع بقرات، اوه غواګانې سمان تیارې تیارې، اوه غواګانې دي غوټې غوټې تیارې غواګانې دي، یاکلهن سبع عجاف چې خوري دوی لره اوه غواګانې نورې خوارې، عجاب خوارو ته وایي. یو اوه غواګانې دي تیارې تیارې، اوه غواګانې دي دا خوارې خوارې، دا خوارې غواګانې ولګېدلې او دا تیارې سته خوړې. یو خوب دا دی. وسبع سنبلات خضرن، او ولیدل په خوب کې اوه وږي شنه، اوه شنه وږي دي، واخرو یابسات، او نور اوه وږي دي هغه وچ دي. دا وچ وږي ولګېدل او د شنو نه راتاو شو، دا یې استرامات کړو، دا مسعود شو. اوس دا خوب بادشاه ولیده، بادشاه سره چې کوم تیار خوار چاپېره ناست و، هغې ته وایي یا ایها الملأو، ای جرګې مشیرانو، ابتونی فی رؤیایا، ما ته حکم راکئ زما په خوب کې، ان کنتم لرؤیا تعبرون، که یی تاسو د خوبونو دپاره تعبیر ایستونکي، که تعبیرونه ایسباسئ نو ماله تعبیر راکئ. قالو اضغاث احلام، هغه ویل چې دا پراګنده خوبونه دي، دا ستا خېټه خرابه شوې وه، باچا سلامت ستاسو خېټه بېګا خرابه شوې وه، خېټه سړی خراب شوی ګډوډ خوبونه یي، دا تا ګډوډ خوبونه لیدلي دي. اوس ساقي خولال دی، ګیلاس په لاس کې دی، سړو جواب ورکړ، باچا حیران ناست دی او مشیران هم ناست دي تیار خواره. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، او نه یو موږ په تعبیر د هغه پراګنده خوبونو باندې عالمان، موږ خو تعبیر ایستی شو که د سمو خوبونو ایستی شو، د دې خو نه شو ایستی. وقال الذي نجا منهما، وویل هغه ساقي چې خلاص شوی و د هغه دواړو قیدیانو نه، کله چې د یوسف علیه السلام سره جلخانې ته یو ځای ننوتي. او وذکر بعد امتن، یاد شو ورته پس د ډېرې مودې نه، دا بعد امتن نه بعد مدتن دی، دا امت په معنا د مدې دی. یاد شو دی ساقي ته بعد امتن پس د لرې زمانې اووه کاله نه، دا ورته یاد شو چې زمونږ دغسې یو سړی و او مو زما ملګري د هغه نه تپوس ته خوب کړی و او موږ له تعبیر را کړی و، تعبیر بالکل صحیح ختلی و. نو باچا ته وایي انا انبئک بتاویله، باچا دا خو ستا مشیران دي، غټ خلک دی، وزیران دي، او زه ستا ساقي یم، زه به دله خبر درکړم. انا انبئکم بتاویله، زه به تاسو له خبر درکړم په تاویل د دې باندې. زما یو دوست و، ما له به یې دغه کوله، دا ویزه به کوله، فرید نومې دی، په دوبۍ اوس هم شته، خو زه اوس نه ځم که نه. نو هغه زه به هغه سره وم، نو خلکو به ټول تپوسونه کول د مسلو، بس هغه نه به یې دا کو، بیا یې ما له ټلیفون هغه راکړل، دا سړی دی نه تپوس کوي. نو بیا ما ته ویلې اوس ما وایي خلک تپوس کوي چې ته خو د مولوي صاحب سره ډېر ګرځې، د دې مسلې څه جواب دی؟ نو دی وایي چې ما سره سړی شته دی، انا انبئکم بتاویله، زه به د دې تعبیر درکړمه، فارسلوني الی السجن، ما جیل ته ولېږئ. باچا ویل شابه ځان رسوه، بدقه دی رامنډې وایي راغی یوسف ایها الصدیق، چې راننوت جیل ته، ای یوسف رښتینیا چې تا موږ له تعبیر را کړی و، ابتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. دا خوب یې ورته وویو چې دې خوب تعبیر موږ له راکړه، زه قوم را لېږلی یم، بادشاه سلامت را لېږلی یم چې لاړ شم هغوی خبر کړم، لعلی ارجع الی الناس، کېدی شي زه واپس شم خلکو ته، یعنې بادشاه او دغه ته د هغه وزیرانو ته، لعلهم یعلمون، کېدی شي هغې د خوب په تعبیر پوه شي ستا. قال حضرت اوس
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ناشنا خبره دا وکړه چې خوب هم ورته ښایي او تدبیر هم ورته ښایي او دا نه وایي چې اول ما درولئ چې د جیل نه وځمه زه به تاسو له د خوب تعبیر درکړم نه فورا شروع شو قال تزرعون 7 سنین دأبا وویلی یوسف علیہ السلام کرئ به تاسو 7 سنین وکاله دأبا پی در پی وکاله به بارانونه وي او اوبه به ډېرې وي نیل به ډکي تاسو به وکاله پی در پی فصلونه کرئ فما حصدتم اوس ورته تدبیر ښیي فما حصدتم هغه چې تاسو لو کوئ تاسو هغه لو کوئ کوم چې تاسو لو وکئ نو په ضروه په سنبله پرېږدئ دې لره په خپلو وږو کې دا په خپلو وږو کې پرېږدئ ترېشل کوئ ما غوبل کوئ ما بلکې پرې وږو کې پرېږدئ او دا د سره د وږو نه شټاک کوئ وکاله به شټاک سازوئ الا قلیلا مما تاکلون مګر هغه به ترېنه ټکوئ او هغه به تاسو نه چې کوم دی ترېشل کوئ چې کوم خورئ او نور له به ګوتې نه وړئ او سره د وږو نه به یې لاندې باندې ږدئ ثم یاتي من بعد ذلک 7 شداد هغه غواګانې تیارې چې وي هغه 7 کالونه د آبادۍ چې دا زبردست فصل به وشي او دا 7 غواګانې خوارې چې دي دا هغه 7 کالونه د قات دي ثم یاتي من بعد ذلک 7 شداد بیا به راشي دې پسې رسو 7 کالونه سخته شداد معنا شدید کلونه وي د سوکړې کلونه وي فصل به نه کېږي یاکلن ما قدمتم وبخوري دا 7 کاله هغه چې تاسو وړاندې کړي دي لهن دې دپاره په مخکنو 7 کالو کې الا قلیلا مما تحسنون مګر لږ د هغې نه چې تاسو یې کرئ دلته تحسنون په معنا د کرلو دی تخم او بیج چې تاسو ورته وایئ دغه قدرې به بس پاتې شي نور به تاسو دا 7 کالو کې به هغه 7 کالو سټاک ختم شي ثم یاتی من بعد ذلک عام بیا را به شي په دې پسې 14 کال سویم 14 کې 15 کال به راشي ثم یاتی من بعد ذلک بیا به راشي په دې پسې 1 کال فیه یغاث الناس په دې کې به د خلکو پر یاد رسي وشي الله به پکې بارانونه شروع کړي سوکړه به ختم شي وفيه يعصرون په دې کې به تاسو انګور نچوڼوئ دا د هغه زمانې خبرې دي چې کله شراب جایز وو پوهېږئ لکه دا خو د یوسف علیه السلام زمانه ده او شراب د رسول الله په زمانه کې هم جایز وو او په مدینه منوره کې بیا وروستو حرام شو او د بخاري حدیث دی انس وایي چې ما پیالې ډکې کړې وي او د ابو طلحه میلمانه راغلي و ناستو او دا ډوډۍ وخوړی شو دا څکلو انتظام ما ورته واچول او په دې کې پرې کوڅه کې کس روان دی خدای وبخه رسول الله ته نوې وحی راغلی ده چې شراب حرام شو ابو طلحه ویلي وباسه واړه ونایسته وایي په دې ورځ باندې د مدینې په کوڅو کې د شرابو دغه وبهده داسې سیلاب وبهده هر چا چاټۍ راویستې ایسته په کوڅه کې واړه حالانکې دام کې د چې سرکې ورته اچولی وې نو به د شرابو نو به سرکه ساده شوی و خو صحابه وویل په تندر یې مه لګوئ نو یعصرون کې هسې خبره مې کوله چې خلک به شرابو نچوڼئ یعنی انګور به نچوڼئ اوبه به وباسي شراب بس کي وقال الملک اتوني به باچا ویلي ورشه دا ځوان ما ته راولئ چې باچا خبر شو ساقي ورته ویلي ویل ورشئ ورته ویل چې راځه فلما جاءه الرسول کله چې راغی استاد په موسی په یوسف پسې قال راځه جی باچا دې غواړي هغه ویل داسې زه چېرته ځم نه حضرت رسول الله وایي که دومره ممتاز زمانه ما تېره کړی وې او ما ته ویل شوي چې راځه نو په بادرت البابا وایي دروازې ته مې منډه کړې وه داسې وایي که سرنفسي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې کوم حلم او صبر و هذا بل انسان کې چرته هم نشته الله رب العزت چې هغه له کوم ورکړی و ځکه وایي نو وایي چې وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون
وقال الملك اتوني بي بادشاہ ویل راولئ دا ماتا فلما جاء الرسول کله چې راغی دا استاد قال ارجع الى ربك واپس خپل مولا ته فاسأله تپوسو کا د دې بادشاہنا ما بال النسوة التي قطعن ايديهن سو حالت د زنانو هغه چې لاسونه کټ کول هغه زنانه رو غواړي او هغه زنانو نه زما معلوماتو زاول خپل سپای کوم علی بر جیل نظم ان ربی بکیدهن علیم یقینا رب زما په چل د زنانو باندې پوهیږي بادشاہ هغه ټول زنانه راو غختلی هغه ترقی یافته زنانه او ورته ویلي قال ما خطبكن سو غټ کار ساسو خزو اذ راوتن یوسف کله چې تاسو د یوسف نه مطالبه کړې و نفسي د ځان ددو یوازې زلیخې نه وکړې د نورو ورته ویل چې زمونږ خیال هم پکې کله کله ساته دې ورته راویږي نو وایي ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسي قلنا حاش لله ویل زنانه پاکی د الله لرا زنانه او د باچا مخ کې وای پاکی د الله لرا ما علمنا علی من سو نی پوشی په یوسف باندې منګر سبدای قالت امراه العزیز ویل زلیخا او زلیخا په کرا غوخته ده کنه صاحب واقعه خدا ده یو دا را پاسې ده وای الان حس الحق اوس حق پڑاګه شو اوس حق پڑاګه شو انا راوته عن نفسي ما راغخته ما مطالبه کړي و دنه د ځان ده و انه لمن الصادقين او دا یوسف د رښتینو نه دی اوس یوسف علیه السلام دا خبره کوي چې ما دا ولې ونکړه چې زه د جیل نوم دقه شوتی وي او تللی وی د بادشاه دربار ته وی دا ما خپل مولا ته دا ښودله چې ستا په ناموجودګۍ کې ما ستا په کور کې خیانت نه دی کړی ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دا دې دپاره چې پوه شي زما دا مالک چې یقینا زه لم اخنه بالغیب ما د خیانتګري نه کړی د په ناموجودګۍ کې وان الله لا یهدي کید الخائنین یقینا الله تعالی هدایت نه کوي خونه نه کوي چل د خیانتګرو ته د خیانتګرو چل الله نه چلی دا چل الله داغي ختموي او بیا یوسف علیہ السلام وما ابرئ النفس زرزان سپای نه بیانوم ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس دا ډیر حکم کوونکې په بدای دی سړی ته الا ما رحم ربي مگر هغه څوک چې الله په رحم وکړي نو د نفس ته د زمونږ د شیطان نه دا نفس زمونږ نه دی دا ډیر خطرناک دی ان ربی غفور رحیم یقینا رب زما بخونکی مهربان دی دا یوسف علیہ السلام د بادشاہ نه مطالبه سپایو کړله او بادشاہ دا خبره وکړه دا یو طرز د مفسرینو دی چې ما تاسو ته وویلي چې دا الفاظ ټول د یوسف علیہ السلام او دام په بعضې مفسرین وایي چې دا خبره زلیخی وکړه زلیخی چې دا ذالک لیعلم چې دا یوسف پوشي چې انی لم اخنه بالغیب ما د خیانتګري نه کړې د پناه موجودګۍ کې د باندې رسو ما الزامات نه دي لګولي وان الله لا یهدي کید الخائنین وما ابرئ النفس او زلیخا وایي چې زه خپل ځان سپای نه بیانوم ځکه نفس لاماره بالسوء دی زما نفس په دا کار کړی و چې دا مطالبه یې راغه نه کړې وه الا ما رحم ربي چې هغه نفس یوسف دی ان ربي غفور رحیم دا چا ویل چې دا مقوله د زلیخې امسازي دي او مخکنۍ ترجمه دا مقوله د حضرت یوسف علیه السلام اوس بادشاه ویلې ځئ لاړ شئ اوس راولئ وقال الملك اتوني به ویل بادشاه راولئ ما ته یوسف استخلصه لنفسي چې خالص کم د ځان دپاره زه په خپلو خصوصي مشیرانو وزیرانو کې والم اوس دې وخت کې بیا مفسرین وایي چې دا قطفیر مړ دی نو بادشاه چې دی وغوښته فلما کلمه کله چې خبرې وکړې یوسف سره
قال انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً تنن زمنگ په نسبانی مکین قابو علائی، تو منگا زپوئیگا مطرح کارونو چلولی شي، او امین مانا امانتدارو می، تا پتاو لگی دستا ای سپاہی نماتا پتاو لگی دلا. حضرت پوشو چې د بادشاہ خو ما ته پوره توجه پیدا شوه، او اوس زما هغه ټیم دی چې زه د دعوت الله دپاره یو لار په مصر کې وباسم. نو فوري ویلي چې اجعلني علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام مطالبه وکړه چې ما مشر کا په خزانو د ځمکه باندې، یعنی ما وزیری زراعت ساز کا، وزیری مال میں ساز کا. دا مطالبه څنګه ده؟ نو دا خو د یوسف علیہ السلام د زمانې خبره کوو. اوس خو چې حدیث کې راځي موږ نه څوک غواړي د بخاري حدیث ته نه ورکوله، موږ نه څوک مشري غواړي هغه له مشري نه ورکوو. تاسو پرې باندې پوهېږئ؟ او موږ نه چې څوک مشري غواړي موږ هغه مشر کوو. دې ځکه موږ د خدای حکم ایسته پرېښی دی، ځکه خو موږ خوارو زاري د قسم چې موږ الله حکمونه پرېښي دي. اجعلني علی خزائن الارض. خدا یوسف علیہ السلام دې باندې پوه یو چې د دعوت الله کار په مصر کې بغیر د دین نه کیږي، چې زه ځان اختیاراتو ته ورسو او اختیارات په خپل موټي کې ونیسم، هله به کار کېږي. دا موږ چې دا بار دا اصلاحي کارونه کوو، دا اصلاحي کارونه دي، الله نه موږ په دې اجر هم غواړو، خو دا هغه کار نه کېږي چې اسلام آباد به په رښتیا اسلام آباد شي او د اسلام آباد نه به د انګریزانو دا قانون رخصت شي، څنګه چې انګریزان د دې ملک ته رخصت شوي دي پخوا. دا به کله کېږي؟ دا به کله راشي دا کار؟ د دې وجې نه یوسف علیہ السلام موقع وموندله چې د دې په ذریعه باندې به زه په مصر کې د دعوت کار او د دین کار دا اوچلوم، او څنګه چې ویل هغسې وشو. ځکه وایي قال اجعلني على خزائن الارض قال اني حفیظ علیم، ویلې زه حفاظت کوونکی هم یم او علیم په دې کار باندې پوهېږم، زراعت باندې پوهېږم هم. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، دا قسې موږ قابو تمکین ورکړی یوسف لا په ځمکه د مصر کې. یتبوأ منها، نو ټکانې به یې نیولې دي، نه دورې به یې کولې، حیث یشاء، کوم ځای چې به د خوښه شوه. ټول مصر کې به حضرت یوسف چکرې وهلې او هلته به تپسونه به یې کتل، او هلته به تپسونه به یې کتل، او هلته به تپسونه به یې کتل، او خلکو ته یې طریقې ښودلې. نصیب برحمتنا من نشاء، رسو منگا خپل مهرباني کو منگا مزدوری د نیکانو نیکی الله چرته نه ضایع کوي. ولا اجر الاخرة خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، خامخا اجر د آخرت ډېر بهتر دی کسانو لپاره چې ایمان راوړی او وی دوی چې کوم دی تقوا، وکانوا یتقون، وی دوی چې کوم دی یریدونکي د الله نه. دا بادشاہ یوسف علیہ السلام ارس په خپل اختیاراتو کې واخیستو، اوه کاله سټاک کې وکړو او اوه کاله اسقاط شروع شو. دا خبره کنعان ته ورسېده چې په مصر کې یو بادشاه پیدا شوی دی او هغه خلکو له بیعج ورکوي، اوقات خو عامو. نو یوسف علیہ السلام پلار یوسف علیہ السلام ورونو ته ویلي دی تاسو لاړ شئ چې نیک باچا پیدا شوی دی او نو تاسو له به بیعج درکړي، واړه اوږي دي په کور کې. نو د یوسف علیہ السلام ورونه را روان شو. نو اوس قرآن بیان کوي وجاء اخوة یوسف، رال الرونه د یوسف علیہ السلام، فدخلوا علیه، رادن نشو د یوسف علیہ السلام دربار تا، فعرفهم، پس او پیجندل یوسف علیہ السلام او پیجندل چې له مقه ځوانان دي چې ازي کوی ته اچولی وه.
وهم له منکرون او دارونه د لاره ناشنا ګڼون کی. یو خدا خبره ده چې یوسف علیه السلام ډېر د عمر نه وړوکی و، کشر 12 کالو. نو کشر انسان بدلیږي بیا، او مشر انسان څنګه چې عکسي، نو هغه ټول مشران و هغه بدل شوي نو مکسي، او یوسف خو اوس بدل شوی. نمبر 2 دا دی چې نقاب به اچوي. یوسف علیہ السلام نقاب اچولی دی، شاہی نقاب دی، نه ښکاري پکې سترګې ښکاري نور پکې نه ښکاري. پوهېږئ پرې خبره باندې؟ نو یوسف علیہ السلام وپېژندل چې دا خو زما هغه یاران دي، وروڼه مې دي، او دوی نه پېژانده چې دا ګینې هغه یوسف دی. هغې خیاله ګمان کې هم نه راځي به چېرته مړي او چېرته به دغه شی ښه څنګه راغلي یې به دغسې به موږ واړه وګیري او پلار را دیګري و کیسې یې ورته وکړه زموږ پلار داسې پیغمبر دی او داسې که نه زموږ داسې ورور و هغه تړی و هغه بیا په شړه کې بړ و چېرته و دروغ بروغ یې ورته ډېر وویلي. ولما جهزهم بجهازهم کله چې تیار کړ دي روڼ لره په تیارۍ د دوی سره تیارول باندې پوهېږئ بورۍ وله ډکې کړلې او پوخانو باندې ورته واچولې. قال ائتوني باخ لکم من ابیکم ورته ویل راتلو کوي ما ته په ارور چې ستاسو د پلار نه دی. یا لکه خبر درته کومه تاسو څو وروڼه یې؟ یاره جي موږ 12 وروڼه وو، خو یو بیا درته ایستلی ایسته ورک شوی دی نشته، او 11 یو موږ. ښه نو تاسو خو 13 راغلي یئ، هغه بل د هغه بل په ځای باندې ځان سره پلار ساتي او موږ سره نه رالیږي بنیامین. خالق یو خبر ته کومه چې دا ځل راځئ که نه نو هغه ستاسو د پلار نه چې کوم رور دی بنیامین هغه ځان سره راولي، تاسو راته په خپله ویلي، او که هغه م رانه وسته نو ګورې نه به بیا تاسو دپاره پیمانۍ بیا جم نور نه در کومه، او زما خواله به نږدې راځئ هم نه بیا تاسو باندې پابندي شوه. الا ترون انی اوفی الکیلا نه ګورئ ته تاسو ای هلکه ای سړو تاسو نه ګورئ زه پوره ورکومه پیمانې لره وانا خیر المنزلین او زه ډېر ښه مېلمستیا ورکوونکی مېلمستیا ورکوونکو نه د دې وروڼو زبردسته مېلمستیا مو کړه چې دوی بیا راشي او هغه د هغې هغه روپۍ موپۍ چې وي سرمنې مرمنې ځان سره راوړی وي هغه یې وله بیا دوباره په هغه غوندو کې کېښودې چې هلکه دا راشي هسې نه که دوی لاړ شو بیا ورسه پیسې نه وي چې مونږ بیا د څه لپاره په څه لاړ شو نو چې دا پیسې به تیارې ورسه پرتي دا به روچتې کې راځي به. فإن لم تؤتوني بي که تاسو دا هلکه دا رور ماته را نه وستئ 11 نو په لا کې لکم عندي نه به یې پیمانه ستاسو دپاره په نږ زما باندې ولا تقربوني او زما خوا ته به نه را نږدې کېږئ بیا په تاسو باندې پابندي شوه. قالوا سنراود عنه اباه ویل ورته دی رونو زر د چې موږ مطالبه وکړو د بنیامین اباه د پلار د دنه ستا درخواست په موږ خپل باباجي ته ورسو و انا لفاعلون یقینا موږ دا کار خامخا کوونکي یو. وقال لفتيانه ویلی یوسف علیه السلام خپل ځوانانو ته اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم وګرځوئ هغه سامانونه چې دوی د پیسو لپاره راوړي دي غنم پې وړي وګرځوئ دغه سامان د دوی په فی رحالهم په کجاو د دوی او په بورو د دوی کې لعلهم یعرفونها کېدای شي دا زمارونه وپېژني دې لره اذا انقلبوا الی اهلهم کله چې دوی واپس شي خپل کور والو ته لعلهم یرجعون کېدای شي دوی واپس راشي. فلما رجعوا الی ابیهم کله چې دارونه واپس پلار ته راغلل قالوا یا ابانا منع منا الکیل بابا جی مون خو غنم راوړو 12 اوښانو باندې سدیرش بورې شوي دا مونږ راوړي خو آینده زمونږ نه باچا د مصر دغه بند بیج بند منع منا الکیل بند شوه زمونږ ناپیمانه فارسل معنا اخانا یو بس اولیږه زمونږ سره زمونږ رور نقتل مونږ به بیا جمع کو و انا له لحافظون او یقین یو مونږ د رور دپاره ساتونکي بنیامین به ځان سویسو نو یو خو به مونږ 11 بار به مونږ ته میلاو شي بل بادشاه راته ویلي دي چې که رام نه وست زما خواله به نه راځئ او ستاسو له نور بیاج نه درکو
نورور با سره ولېږه موږ به حفاظت کوو. ښه یو ځل چې سړی بې اعتماده شي که نه خو بیا بې اعتماده یي که نه. نو هغه ورته وایي چې ښه داسې حفاظت کې درکړم لکه یوسف چې مې درکړی و. قال هل آمنکم علیه، قال ویلی ورته یعقوب علیہ السلام هل آمنکم آیا امانتدار ساز کم تاسو په بنیامین باندې نه سازوم الا کما امنتکم علی اخی مگر لکه څنګه تاسو امانتدار ساز کړی ما پر ورته د باندې من قبل مخکې دینا داسې امانتدار کم چې امره ده بوته او رقم کرانا. فالله خیر حافظا، الله پاک چې دی خیر حافظا بہترین حفاظت کون کے دے، وہ ارحم الراحمین اور دے خرحم کون کے رحم کون کو نہ دے. ولما فتحوا متاعهم کله چې دوی خپل سامانونه او بوجۍ وسپړدلې وجدوا بضاعتهم نو وی مونږ خپل پیسو لرا ردت الی ما ورته واپس شوې دانې وی او پیسې وی هم ورته واپس راغلي. قالوا یا ابانا ما نبغي، اے زمنگا بابا جی منگ سغواړو هذه بضاعتنا دا زمنگا غروپی دی ردت الینا غم منگ تر باچا طرف واپس شوی دی. ونمیر اهلنا منگ ببیاج کو د خپل کور والو د پارا ونحفظ واخانا او ساتو بخپل رور ونزداد کیل بعیر او زیات بکو منگ یو بار دو خو ذالک کیل یسیر دا پیمانه آسانه. حضرت یوسف با یو سړی له په یو اخبانی یو بار دسې نه چې ته دو خان راولې دو بارونه درکوي، نه یو اوښ باندې به یو بار سړی له بس ورکو بس. نو موږ به یو بل هم زیات کړو، 11 بشي. قال یعقوب علیہ السلام ورته وایي لن ارسله معکم، هېچېرې نه لېږم تاسو سره دی حتی تؤتوني موثقا من الله، حتی چې راتلو کوي په ما ته په کلکو قسمونو باندې د جانب د الله نه لتأتونني به، چې تاسو خامخا راوړئ ما ته دی الا ان يحاط بكم مگر که ګیره واچول شو پتا ټولو ګیر شوي یو ځای کې نو بېله خبره ده. فلما اتوه موثقهم کله چې راتلو کو خپل پلار ته په کلکو قسمونو باندې قال الله ویلی یعقوب علیہ السلام الله علی ما نقول وکیل، الله پاکی چې مونږ وایو نگهبان او کارسازونکی دی. وقال یا بنیا، اوس یعقوب علیہ السلام یو زامن لیږي مصر ته، نو ورته وایي او ټول غټ غټ کسان دي او ښایسته ښایسته هلکان دي مزیدار د پیغمبر بچي دي. نو تاسو مصر ته ننوځئ په یوه دروازه مو ورځئ، مخکې او تاسو چا پام نه و، اوس چې ورځئ نو دوباره به خلک تاسو صحیح کوي، نو هسې نه چې څوک هم د نظره نه کي راله. قال یا بنیا ای بچړو لا تدخلوا من باب واحد، مدن کېږئ په یوه دروازه د مصر باندې، وادخلوا من ابواب متفرقه، دن شي په دروازو مختلفو باندې. دا تدبیر یو خود ورته چې نظر درته ونرسي. حدیث کې راځي النظر حق، نظر رښتیا دی، انسان قبر ته رسوي او اوښ کټوۍ ته رسوي، نو خطرناک شی دی. ما تاسو سره هغې علاج ښودلی دی چې کله یریږئ چې نظربازه ښځه یا نظرباز سړی را روان دی په خپل ځان، په خپل بچو، په خپل مال، په خپل فصل، بس ماشاء الله لا قوت الا بالله، بس بیا به دی نشي چلولی انشاءالله. دا دم ورسه زده کوي، قرآن آیات دی. وما اغنی عنکم من الله من شیء، نشم د پکولی تاسو نه د جانب د الله نه څه، که تاسو سره سي دا زما یو تدبیر تاسو ته مې وښودو. ان الحکم الا لله، نه ده فیصله مگر د الله لپاره ده. علیه توکلتو، خالص په الله باندې زما اعتماد دی. وعلیه فلیتوکل المتوکلون، خالص پر الله دی اعتماد کی اعتماد کوونکی. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، کله چې را دننه شو د هلکان دا غځې نه چې پلار ورته حکم کړی په مختلفو دروازو رالل. ما کان یغني عنهم من الله من شیء، نو دا یعقوب علیہ السلام چې د پکړی د خپل بچو نه د جانب د الله نه الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها، مگر دا یو حاجت او ارمانو په زړه د یعقوب علیہ السلام کی پوره کو چې تدبیر ورته وښوده. وانه لذو علم لما علمناه، یقینا و دا یعقوب خاوند علم د دې وجې نه چې موږ ورته علم ورکړی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلک نه پوهېږي. یوسف علیہ السلام روان دي، بنیامین یې راوست
ولما دخلوا علی یوسف کله چې را دننه شو په یوسف باندې یوسف علیہ السلام خواته رالل آوا الیه اخاه نو ځای ورکړ یوسف علیہ السلام خپل رور ته. دا چلو شو چې رالل نو ډوډۍ تیاره شوه. نو یوسف علیہ السلام ویلي چې دوه کسان به په یو کمره کې درستخانونه خواره کوي په یو کمره کې او د دوه کسانو ډوډۍ هلته کېږي دو به ورته کېږي. نو هغوی چې ډوډۍ چې وو هغوی منډه کړو دوه کېناستو بنیامین ځان له پاتې شو. دغه څوک نشته. یوسف علیہ السلام نه لاس ونیسو راځه زه تا سره کېنم زه سبق خپله کېنم که نه. نو چې کېناستو نو خو ځان لیکه که نو وایي چې هغه دی نه دی وایي چې بنیامین ورته وایي چې زما رور ژوندی دی که نه ما سبا اوس دلته ناست یوسف علیہ السلام ورته وویلي ویل زه ستا رور شو څه ویل ستا په شان رور خو نه پیدا کېږي خو راحیل او یعقوب نه یې راوړی. نو حضرت یوسف علیہ السلام ورته دا خوله وردیجې کړه ویل راحیل او یعقوب راوړی او ځان یې ورته وښوده. خو بیا ورته ویل چې زه به تا پاتې کومه او ته به خفه کېږې نه د دوی نه به زه تا پاتې کوم د دې رونو. نو بس خبره اوس کوي وایي ولما دخلوا لا یوسف آوا الیه ځای ورکړه خپل رور ته هغې ځان له کمره کې ځان سره کېنو. قال انی انا اخوک زه ستا رور یم فلا تبتئس مه خفه کېږه بما کانوا یعملون په هغې زموږ کارونه څه کوي تاسې څه کړي یا ما څه کړي. فلما جهزهم بجهازهم کله چې تیار کړ دوی له په تیارۍ د دوی باندې بارونه ورته برابر کړه جعل السقایة فی رحل اخیه ویې ګرځول هغه کاسه دا د سرو زرو جام دی یا سپینو او په دې باندې به بادشاه اوبس کړي او غنم دونه قیمتي شوي وو چې بیا به په دې باندې بادشاه پیمانه کوله. بادشاه پیمانه وپرې کېدله. فی رحل اخیه پکې جواد خپل رور کې هغه کاسې راواخیسته او د رور په بوجۍ کې کېښوده پټه. ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړه اعلان کوونکي د دوی کره روان شو. ودرېږئ لکه ایتها العیر انکم لسارقون اے قافلې ودرېږئ تاسو خو یقینا غلی یئ. هغوی راستانه شو او دوی چې راتلله نو خپلو اوښانو ته یې کورې اچولي چې چېرته د چا ونې ته خوله وانه چي. نو قالو دوی ورته وایي واقبلو او را متوجه شو وروڼه د یوسف علیه السلام علیهم په دې اواز کوونکو باندې ماذا تفقدون تاسو څه شی ورکړه چې موږ ته غله وایئ. او پټه خدا خبره و چې یعقوب دغه یوسف علیه السلام لري چې تاسو یوسف نو پټ کړی د پلار را غله خو وایي که نه. قالو نفقد صواع الملک هغه د باچا کارندې ورته وایي د یوسف علیه السلام چې ورک کړی دی موږ هغه کاسه د بادشاه د باچا صواع موږ ورک کړی دی. تاسو موږ پیمانه وکړو په دې ځای کې ورک شو چا ویې وړو هم تاسو یې بوجو کې چېرته ایښی ځان نه که نه. ولمن جاء به حمل بعیر چا چې راتله وکړه په دغه کاسه باندې هغه له به یو بار د اوښ موږ زیاتي ورکړو. وانا به زعیم او زی موارمه هغه اعلان کوونکی وایي دا ذمهداري زما ده زه به وله ورکوم خو موږ به چا ته اوس څه وایو. ودرېږئ دا موږ لټو. قالو تالله لقد علمتم ویلي وروڼو د یوسف قسم په خدای دی تاسو ښه پوهې ای مصریانو ما جئنا لنفسد فی الارض موږ نه یو راغلي ځمکې د مصر ته چې فساد وکړو په مصر کې وما کنا سارقین نه یو موږ غلا نه کړو. قالو فما جزاؤه د یوسف علیه السلام ملکانو ورته ویلي چې څه به یې بدله د دې غلا ان کنتم کاذبین که تاسو دروغجن وخیږئ که دا غلا تاسو کې راوخیږي نو سزا به څه ورکول غواړي هغه غل ته.
ستاسو د یعقوب علیہ السلام څه شریعت دی؟ قالو جزاؤه من اجد فی رحله، ویل بدله هماغه څوک دی هغه غل دی چې وموندی شي د هغه په کجاوه کې، په هو جزاؤه دقې بدله ده چې هغه به یو کاله بیا د چا غلای چې کړي یو کال به د هغه چې کوم دی غلام. کذالک نجزی الظالمین، دقسې موږ بدله ورکو غلو ته په شریعت د یعقوب کې. او دا وجه وه چې دا یا یوسف علیه السلام اوس وروسته یو بل خبره یو ساعت پس کوم. فبدأ بأوعیتهما، شروع کړه په لوښو د خپلو ورونو باندې. اول د دې نورونو دا بوجۍ کتلې قبل وعاء اخیه، مخکې د بوجۍ د خپل رور نه. دا اول دا دوی دا ګوري لکه دا وګورئ دی بوجۍ کې نه دی کې نه دی کې نه، اخر کې هلکه به دا یو پاتې شي دا مو ګورئ. بلکې اوس یوسف علیه السلام هلکه دی کې مو ګورئ زه پس پې کوئ مړه. هغې ویل نه نه اوس به خامخا ګورئ. ثم استخرج من وعاء اخیه، بیا یې راویستله دا د لوښي د رور د یوسف نه دوی ایښې وه نو و دوی راواخیسته چې راواخیسته. کذالک کدنا لیوسف، دقسې الله وی چل وښوده مونږ یوسف ته چې دا رور به دی ځان سره څنګه پاتې کوي، دا چل ورته مونږ وښوده. ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، نو یوسف چې نیولی وی خپل رور لره په دین او په قانون د بادشاه کې. دلته دین په معنا د قانون دی، پوهېږئ په دې باندې که نه؟ فی دین الملک، په قانون د بادشاه کې. د مصر د بادشاه هغه سجیل میل به ورکو او نور دا خبر نه وه چې یو کال به د غلامي ده د مالک چې چا نه اغلا کړي. دا خو د یعقوب علیہ السلام شریعت کې دا مسله وه. الا ان یشاء الله، مگر که چې د الله خوښه شي. نرفع درجات من نشاء، پورته کوو موږ درجې چاته چې زموږ خوښه شي. وفوق کل ذي علم علیم، او پورته په هر خاوند علم باندې عالم دی، او د ټولو د پاسه الله دی. قالو اوس دا رونه وی پیژنې خو یې نه که نه د خولې نه هغسې ګډې وډې روځي. ان یسرق فقد سرق خله من قبلو، که دې بنیامین غلا کړي او دا د بادشاه دا کاسې پټه کړي، نو د دې ورورو مخکې دی نه یوسف نوم یې هغه غلا کړی وه. اوس دا خبره کومه یوسف علیه السلام څنګه غلا کړی وه، د دوی دا خبره څنګه کړې وه. د دې دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې یوسف علیه السلام کور کې و او ملنګ چېرته څوک سوالګری راغلی و او څه یې غوښتل کور کې څه نه یو چرګه وه، چېرته د مور چرګه به هغه راګېستې وه، هغه فقیر لی ورکړی وه. نو دوی هغې ته اشاره کوله چې د چرګه پټه کړې وه د خدای په نوم یې ورکړې وه. یوه ډېره محققه خبره دا ده چې یوسف علیه السلام خپل ترور بوتلی، یعقوب علیه السلام خور، اسحاق علیه السلام لور، چې ستا زامن ډېر دي او دا هلک به ما سره وي. نو هلک چې داسې 7 کالو ته ورسېده، نو بیا ورته یعقوب علیه السلام جواب ولېږه چې خورې اوس دا زما زوی راولېږه چې ده ته تعلیم ورکوم، یا خو د علم د زده کولو ورځ دي ده، دا ما ته راولېږه. هغې ویل نه ویل دا بس راولېږه دا راته. نو به دا یعقوب علیه السلام ته د ابراهیم علیه السلام یو کمربند پاتې شوی و. هغه کمربند بیا د اسحاق علیه السلام نه دې لور ته راغلی و، یعقوب علیه السلام خور ته، د یوسف علیه السلام ترور ده. نو هغې هغه کمربند راواخیسته او د یوسف دا کمیس اوچت کو او د خېټې نه یې ولتاو کو، بیا یې په کمیس راښکته کو، ځه پلار که یې لاړ شو. او چې څنګه هلک راته ده کس ورپسې ځان را ورسوله چې دی هلک خو ما نه غلا وکړه، تا نه څه چې پټ کړي دي، دوی زما د کمربند پټ کړی دی. کم کمربند؟ د اسحاق علیه السلام د پلار نه چې ما ته پاتې شوی. خو زه ګورم دا معلومېږي دا چېرته په خپله خېټه پورې به تړلی، نو چې کمیس یې ولوچت که ترور په خپله تړلی و. نو دوی هغې ته اشاره کوله چې که بنیامین دلته غلا کړي
ضرور هم دی نه مخکې غلا کړې وه او دا اوس یوسف علیه السلام ولاړ دی هغه په مخ کې وی دي فاصرها یوسف بنفسه دا خبر یوسف علیه السلام لکه پټه کړه ولم یبدیها لهم دې ته ښکاره نه کړه خبره دا وه قال انتم شر مکانا ډېر د پریوتې مرتبې خلک یې بیکار دا ځان سړی کې ویلي چې ډېر پریوتې خلک یې اوس هم هغه خبرې زړې خبرې زه ورته وایي والله اعلم بما تصفون الله واقف دی پاکې چې دوی څه بیانوي دا دروغ ویل دوی قالوا یا ایها العزیز اوس هغه ته وایي اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا ادر لپاره پلار بوډا دی یعقوب علیه السلام ورته یادوي فخذ احدنا مکانه انسا په زیر زبان یو تن زمونږه منګه یو کس قید کا خدای مو پاتې کوا انا نراک من المحسنین یقین منګه تعالی د نیکانو قال معاذ الله حضرت یوسف ورته وایي پناه غواړم په الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده چې منګه اونیسو قید کو مگر هغه څوک چې عمومو منګه خپل سامان موندلی دی موږ خپل سامان د هغه سره منګه خو ظالمان نه یو انا اذا لظالمون پرې وکړه موږ ظالمان یو چې غیر غل منګه ونیسو او غل پرېږدو فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا فلما استیأسوا کله چې مایوس شو د یوسف علیه السلام نه ځان له شو جرګه کوونکي راځئ لکه خبره کوو څه به کوو قال کبیرهم ویل هغه مشر روبیل ورته وایي الم تعلموا ایا تاسو نه پوهیږئ چې ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله یقینا بابا جی تاسو نه اخیستې دا کلکه وعده د جانبه د الله نه ومن قبل ما فرطتم فی یوسف او هغه چې تاسو کمی کړی په باره یوسف کې مخکې د دې نه فلن ابرح الارض زه به همیشه یم په ځمکه د مصر باندې زه خو ځم نه حتی یأذن لی ابي حتی چې بابا جی راته ووایي چې راځه او یحکم الله لی یا الله ما لپاره بل څه فیصله وکړي او خیر الحاکمین الله ښه فیصله کوونکی دی فیصله کوونکو نه دی ارجعوا الی ابیکم واپس شئ خپل پلار ته باقي ورته وایي فقولوا ورته وایي یا ابانا ای بابا جی ان ابنک سرقا ستا زوی غلا کړې ده ورته ووایه وما شهدنا بما علمنا ومن گواه نه یو مګر په هغې چې موږ پې پوه یو وما کنا للغیب حافظین نه یو موږ د پټو دپاره حفاظت کوونکي او کتا تسلی نه کېږي نو واسأل القریة التي كنا فيها تپوسو کړه هغه ښار نه چې مصر دی چې موږ پکې یو والعیر التي او تپوسو کړه قافلې نه اقبلنا فيها چې پای کې موږ کنعان ته راغلي یو لاړ شه مصر کې معلومات وکړه جي او دا قافلې نه وکړه چې موږ پکې د مصر نه کنعان ته راغلي انا لصادقون یقین موږ رښتیني یو سړی یو ځل بې اعتماده شي نو بې اعتماده قال بل صورت لکم انفسکم امرا داسې نه ده ښایسته کړی دی تاسو ستاسو ځانونو یو کار فصبر جمیل زما صبر به صبر ښه زه به جزې پزې نه کوم عسى الله ان یأتي بهم جمیعا کېدی شي چې الله راتلو کې ما ته په دې ټولو بچو باندې دا بنیامین هم راشي یوسف هم راشي روبیل هم راشي ټول الله راته راولي انه هو الحکیم العلیم یقینا دا الله پویا حکمت والا دی وتولى عنهم واوړي د بچونا وقال یا اسفا علی یوسف اے افسوس آپ یوسف باندې ویا دا مسله ده چې سړی باندې مخکې غم راغلی بیا غم د سړی نه هېر شوی او چې نوی غم راشي هغه زوړ غم ور راتازه کي د بنیامین غمه د زوړ یوسف غم راتازه کو یا اسفا علی یوسف اے افسوس دی په یوسف باندې وابیضت عیناه من الحزن او سپینې شپې سترګې ده د ډېر غم د وجې نه فهو کظیم او دی ډکو د غصې ده او ډکو د غم نه قالوا تالله تبتأ تذکر یوسف کور والا ورته وایي قسم په خدای دی همیشه یې ته تذکر یوسف یادې یوسف لا حتی تکون حرضا حتی چې شته قریب الموت او تکون من الهالکین یا شی د هلاکېدونکو د مړو نه چې څو مړ نه یي یا ته قریب الموت شوی نه یي نو یوسف یې نه قال انما اشکو بثی وحزنی الی الله ویلی حضرت یعقوب انما اشکو بثی
خامخا ز شکایت کوم د خپل هغه غم چې سړی رامنې کولی نه شي، وحزني او د خپل عام غم، بس هغې غم ته وایي چې د سړي د طاقت نه باري د هغې رامنې کول، او حزن عام غم ته ویلی کېږي. انما اشکو بثي وحزني الى الله، او دې وجې نه علما لیکي الله ته شکایت کول دا عبادت دی. الله تا بیمار کړی ما، تا فقیر کړی ما، ته مې روغ کې، ته مې مالدار کې، دا عبادت دی. او دا الله نه شکایت کول چې خلکو ته وایي الله را صدا وکړو، الله را صدا وکړو، دا ګناه ده. نو شکایت عن الله عبادت دی، او شکایت عن الله ګناه ده. ګناه نه چې بل څه دلیل دی. وَأَعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پوئیگم بچو دا اللہ طرح نو پاگی چی تاسو بھی نے پوئی گئی. یا بنی یذهبوا، اے بچو لال شئی دوبارہ مصر تا، فتحسسوا من یوسف واخیہ، پس کوشش کئی غلطوئی تاسو دی یوسف تکلو کئی او دا غدرورو کئی. اب ذکر ہے کہ آپ خپل طبیعت پاتے شوی دے، مشر دے، او دا دوارا کشران دی. نتاسو دی تفتیش ہو گئی. وی خوب کی یعقوب علیہ السلام ملک الموت لیدو، چی تعارف یو بلساو کو، ملک الموت نا فوراً تپوسو کو یعقوب علیہ السلام چی دی یوسف روح دی اگیستے کنا، وی چی دی یوسف روح دینا دی اگیستے. ما چی کم خلق روحون اگیستی، یوسف روح پک شامل ندی. نو دے پویو چی یوسف جوندے دے چلتا، او دا معلومی گی چی دی مصر کی. ذکر ورطوئی چی تاسو دی یوسف تکالو کئی او داغا درورو کئی. ولا تیأسو ممایوسا کی گئی من روح اللہ دا میربانی دا اللہ نا، انہو لا یأس من روح اللہ، یقینا نمایوسا کی گئی دا میربانی دا اللہ نا الا القوم الکافرون، مگر قوم چی اغا کافرانوی منکران. فلما دخلوا علی کلچ رادن نشکو یوسف علیہ السلام، قالوا یا ایوہ العزیزو، اے عزیز مصرہ، مسنا و اہلنا ذر، رسیدلے منگتا او زمن کور والا تا تکلیف. وجئنا بمزاب سنگرے بذات مزجاتنا، او منگر اتکڑی دی پا آگا سامان کوٹا بانی زیوب بیکار روپی دی. فاو پیلن الکیل، منگ پارا پورا پیمان راکا، و تصدق علینا و پونگمان خیرات مکا، دارور را سر پریدا. ان اللہ یجزی المتصدقین، لیکن اللہ بدلی ورکی خیرات کو ان کو تا. اسی یوسف علیہ السلام ورطا شورو شو، تاسو چی پو یوسف سے کڑیو نو در تیاد دی. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، آیا تاسو واقف یہی پاگی چی کڑیو تاسو پو یوسف و داغ پرور، از انتم جاہلون کل چی تاسو نا پویا وی. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، دارونا ورطوئی ولی تی یوسف ایسا. قال انا یوسف و هذا اخی، آو زی یوسف مودا زمارو دو. قد من اللہ علینا، یقینا احسانو کا اللہ پا منگوانی. انہو من یتقی و یصبر، سوک چه تقوی اختیار کی و صبرو کی، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نزع کئی مزدوری دنے کانو. اگرون ورطوئی قالوا والرو تاللہ قسم پا خدے دیں، لقد آثرک اللہ علینا، یقینا غرکت علی را اللہ پا منگبانی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقینا منگا یو خطاکار. قال لا تسریب علیکم اليوم، اولی نبی علیہ اولی ورطا یوسف علیہ السلام نشت ملامتی اپتا سنن رضی، یغفر اللہ لکم، اللہ ری بخششو کی تاستا، او ارحم الراحمین، دا اللہ دیر رحم کو ان کے، در رحم کو ان کو ندے. او دق کار نبی اکرم کو چه 2000 طلقائی را جمع کرا او دا بیت اللہ پا دروازہ بانی ورطا او در دو سب در سر قوما سما سن دکلی دا اللہ دا دین سرا او دا مومنان سرا. اگیول زمانگا خروری او زمانگا نختم دا خروری زمانگا بس، او زمانگا نختم دا. اگیول لا تسریب زبنوی ممگرہ خبر کم چی یوسف درون مبارک کڑیوا چی لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه اللہ، اذهبوا بقمیسی هذا
یوسف علیہ السلام ورته زی نورې خبرې پرېږدئ زما کمیس ځان سوالی فالقوه علی وجهی واچوئ دې کمیس را په مخ د بابا جي یأتی بصیرا وبګرځي دې بینا سو کوئی دا نظر یاسې ضعیف شوی و نور نظر او واتونی باهلکم اجمعین او راتلو کوي ما ته په ټول کور باندې ټول دوی واړه د کنعان نه را روان شي او راځي مصر ولما فصلت العیرو کله چې جدا شولا قافله د مصر نه کور ته ځي اوس که نه یوسف علیہ السلام کمیس وړي قال ابوهم انی لا اجد ریح یوسف یعقوب علیہ السلام کنعان کې خپل کور کې بچو ته وایي نن ما باندې یوسف بوی لګي نن ما باندې یوسف بوی لګي لولا ان تفندون که تاسو ما ته نسبت ته پند نه کوئ چې دا ډېر بوډا شوی دی او ستا دماغ کار نه کوي که دا نسبت راته نه کوئ نو ما باندې ګورې نن واقعي د یوسف د بوی لګي هسې یو سړي ویلي دي چې ناشنا خبر دا ده چې ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ته د مصر نه د یوسف بوی خو معلومه چرا در چاه کنعانش ندیدی او په نه میله کې ستا کور ته کنعان کې په کوی کې پروت او تا نه لیده وای دا خو الله رب العزت چې کله منګه ته خی نو منګه د لري نه لري شی وینو او چې نه راته خی نو لړځه نو کمیس بوی پی لگی قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم یقیناً یہ تو خطائی پخوانے کی ولما جاء البشیر کل چراغ زیر ورک ان کے القا ولا وجی وای چو کمیس په مخدا یوسف دا یعقوب علیہ السلام بانی پرتد بصیراو گرد دے بینا قال لم اقل لكم ویل یعقوب علیہ السلام کو والا تو ریمانو ویل تاستا چینی اعلم من الله ما لا تعلمون زه پوهېږم نه جانې د الله نه پاږي چې تاسو پرې نه پوهېږئ قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا وروڼه راپاڅېدله او پلار ته وایي چې موږ لا بخښنه وغواړه انا کنا خاطئین یقیناً موږ خطاکار قال سوف استغفر لكم ربي زر ده چې وبغواړم تاسو پاره بخښنه ګوره د دا سړی څه دی که نه پلار دی خو دونه یې څه دی که نه چې فوراً ورته نه وایي چې بخښنه دله غواړم نو سو پټکې وایي سید قطب شهید وایي وایي دا د انساني فطرت هغه خبره ده چې د هغه د اړه دونه سوی دی چې داسې نه وایي چې بس بخښنه دله غواړم وایي سو په استغفر کوم زر ده چې بخښنه به دله غواړم انه هو الغفور الرحیم یقینا دا الله بخونکی مهربان دی فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه کله چې رادن شو په واپسۍ کې رالل ټول کور یې راوستو رادن شو په یوسف باندې آوا الیه زی ورکه یوسف علیہ السلام خپل مور او پلار ته سو کوئی پلار دی او مور ده او سو کوئی پلار دی او ترور ده ځکه چې بیا دغه اخیستې ده د ترور بیا په نکاح اخیستې ده دا ځان له خبره ده خو ښکاره خبره خو دا چې ابویه نه مور او پلار مراد دي بس وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین او وی ویلي دا ورله بار ته تللی او یو استقبالیه سازه کړې وه هغه استقبالیه کې دا مور او پلار سره ملاو شو هغې له ځای ورکړو او بیا چې هلته هغه تقریب وشو نو بیا وایي ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین دننه شئ ښار د مصر ته که الله وغواړي پوره امن سره ورفع ابویه علی العرش پورته یې کړه مور او پلار لره په تخ باندې وخروا له سجدا او پرېوتل مور او پلار وروڼه دته په سجده باندې دا سجده د ستړي مشي او د تعظیم سجده وه دا د عبادت سجده نه وه او دا هغه خوب و وقال یا ابتې ویلی بابا جي هذا تعویل رؤیا دا تعویل او ترجمه ما د خوب شوه من قبل چې نه پخوا ما لیدلی و قد جعلها ربي حقا او ګرځولې رب زما رښتیا وقد احسن بي اوس ګوره یقینا احسان وکړه رب په ما باندې اذا خرجني من السجن چې راویست ما لره د کوینا راویست ما لره د جلخانینا اوس رونه دي ناستي که نه او کوی ته خرونه اچولی و نو نورې د خفګان خبرې بیا خلک نه کوي چې روغه وشي نو بیا روغه شوي بیا پکې خلک خفګان خبرې نه کوي نو یوسف علیہ السلام داسې نه وایي
چې احسان وکړه په ما باندې اذ اخرجنی من البئر چې زه د کوی نه راویستم لکه نور ناس دي نو من السجن جلخانی نه زه راویستم وجاء بكم من البدو او راتلی وکړه په تاسو باندې د بانډو نه تاسو د کنعان د بانډو نه مصر ښار ته راوستئ من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتی پس دا غینا چې ټونګه اچولې وه شیطان زما او زما د وروڼو په منځ کې ټونګه خو پېژنئ که ان ربي لطیف لما یشاء یقینا دی رب زما باریک بین د هغه څیز دپاره چې راغه خوښه شي انه هو العلیم الحکیم یقینا د الله علم او حکمت والا دی او بیا حضرت یوسف علیه السلام د دنیا د دغه نه موړ شو نو اوس دعا کوي خو یې دا پلار یو ځل روان کو او دا سټاکونه ورته ښایي د ګودامونو باندې ګرځئ د حکومت نو د کاغذونو په یو ګودام باندې ورده په دنیا کاغذونه پراته دي سټاکونه نو یعقوب علیه السلام یوسف ته وایي ګوره تا سره دومره کاغذونه وو او تا ما ته دونه کاغذ نه لیکه چې په ما دا دونه غم به نه تېرېدلی تا ما ته دونه خط نه لیکه نو هغه ویل ما ته جبریل ویل چې مو لیکه یعقوب علیه السلام ورته وایي چې تا به جبریل ته ویلی چې ولې نه لیکمه نو یوسف علیه السلام ورته وایي چې د جبریل انبساط او گپ شپ خو تا سره زیات دی زبان ته دې تپوس وکړه که نه چې ولې دا دغه وکړو بهرحال دلته ډېر ناشنا خبرې نورې دي خو دا وخت اجازت نه ورکوي رب قد آتیتنی من الملک اے زما ربا یقینا تا راکړې ما ته د حکومت نه وعلمتنی من تاویل الاحادیث دا چې کله دا کمیس ورسېده او سترګې بنا شوې نو تپوس هغوی ورته ورونو ورته ویلي چې د مصر بادشاه دی د مصر بادشاه دی هغه ویل زه یې په بادشاهي څه کوم حضرت یعقوب ورته وایي زه یې په بادشاهي څه کوم ما ته دا ووایي ما نه وړوکی جدا شوی چې په کوم دین باندې دی ویل په دین ابراهیمي او په دین یعقوبي باندې دی نو یو ناشنا خبره دلته حضرت یعقوب کړې ده حضرت یعقوب وفرمایل الان تم له النعمه بیا خو الله پوره نعمت دله ورکړ چې یو طرف ته دین ورکړ بل طرف ته حکومت ورکړ ویم د حکومت شجره ممنوعه نه ده تاسو بعضې خلکو ورته غوږونو کې دا کېنولي چې سیاست او سیاست په کوم ځای چا راوستی دی او سیاست کوپر دی او پلانې دی ډنګرې دا تا ته انګریز ښودلي خدای دې غر کا ته دین هم نه خبر سیاست اسلامی دا د اسلام جز دی ما د حافظ تیمیه والا تاسو بل مخکې درکړې ده چې هي جزء من اجزائها دا اسلامی سیاست دا د اسلامی حکومت داسې جز دی لا ينفك عنه دا د هغې نه نه جدا کېږي دا څه دی ته ګډې وډې وې او كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما خلق نبي خلفه نبي الا لا نبي بعدي کتاب الاماره د مشکات کې وګوره حدیث پتا تراشي دا کفر دی او دا کفر دی دا په کړکړې په سره په کونه باندې پیږي او دا کفر او دا اسلام دا کفر او دا اسلام خدای غرکړو دا کتابونه وګورئ ما استاد ما ته ویلي ستا په استاد دی خدای ګلې وکړي استاد دی ویلي استاد دی ویلي تا نه په قرآن کې په قیامت کې الله د استاد تپوس کوي که قرآن و سنت تپوس ورنه کوي نو وایي وعلمتنی من تعویل الاحادیث او تا تعلیم را کړی ما ته د تعبیر د خوبونو فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کوونکي یا د ځمکې او د اسمانونو او د ځمکې انت ولی فی دنیا ته زما کارسازی په دنیا او په آخرت کې توفنی مسلمہ وفات کی مال را پرس حالت کی مسلمان یم والحقنی بالصالحین او پیوس کی ما د نیکانو سره پیوس کی نو حضرت
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چې کله وفات شو د هغه جنازه واخیستل شو او هلته د خپلو مشرانو سره په یو ځای کې ښخ کړی شو. ذلک من انباء الغیب، دا دي د خبرونو پټونه پیغمبر خدا ته صلی الله وی دا واقعه د یوسف او د هغه د رونو او د هغه د پلار دا دي د اخبارونو پټونه. نوحیه الیک، دی وحی کوو مونږ تا ته. وما کنت لدیهم، نوې ته په نزد دوی باندې اذ اجمعوا امرهم، کله چې راجمع کوو کسکو دی خپل کار لره د یوسف خلاف. وهم یمکرون، او دوی چل کاو. وما اکثر الناس، ندی اکثر خلق دنیا کې ولو حرست بمؤمنین، اگر که ته ډېر حرص کې ایماندار. اے پیغمبره که ته خپلې تڼۍ وشلې خو اکثریت خلق مؤمنان نه سازي. وما تسألوهم علیه من اجر، ته سوال نه کوې دوی نه په دې باندې څه مزدوري. ان هو الا ذکر للعالمین، دا خو نه دی مګر په نو نصیحت دی د مخلوقاتو لپاره. وکأی من آیة فی السماوات والارض، یقینا ډېر دا نښو د قدرت نه په اسمانونو ځمکو کې. یمرون علیها، تېرېږي دا خلق غافل په دوی باندې. وهم عنها معرضون، وی د دوی نه اعراض کوونکي. وما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نه راوړي اکثر خلق په الله باندې الا وهم مشرکون، مګر دي د هغې سره شرک کوونکي. اکثریت دنیا کې دا دی چې ایمان نه راوړي، او که راوړي نو هغه هم د شرک سره ګډ کړی. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. افامنوا ان یأتیهم غاشیة من عذاب الله، ای دا خلق ځان بے خطرې ګڼي چې راشي دوی ته یو پټوونکی حالت د عذاب د الله نه. او تأتیهم الساعة بغتة، یا راشي دوی ته قیامت ناڅاپه وهم لا شعورون، او دوی پې پوه نه. قل ووایه هذه سبیلي، دا زما لار ده د اسلام او د دین، دا زما لار ده. ادعو الی الله، رابلما زه الله ته خلقو لره. علی بصیرة، په پوره پوهې باندې. انا زه ومن تبعنی، او هغه کس څوک چې زما تابعدار دي زما امتیانو نه. وسبحان الله، پاکي د الله لره. وما انا من المشرکین، نه یم زه د مشرکانو نه. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم، نه دی لېږلی مونږ مخکې ستا نه مګر سړي چې وحی به کوله مونږ هغې ته من اهل القرى، کلوالو نه. عام طور سے پیغمبران الله خاریو کې رالیږلي دي. افلم یسیرو فی الارض، آیا نزید وي چې کوم دی، آیا نزیدی دا خلق په ځمکه کې. فینظروا، پس یې وګوري کیف کان عاقبة الذین، څرنګه و آخر انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې تېر شوي دي نه. ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، خامخا کور رستنې ډېر غوره ده که چا لپاره چې هغې ځان بچ کوي د خلاف رضا الله نه. فلا تعقلون، پس دومره هم د عقل نه کار نه اخلئ. حتی اذا استیأس الرسل، حتی چې مایوسه بشو پیغمبران د ایمان د قوم نه. حتی چې پیغمبران به د ایمان د قوم نه مایوسه شو. وظنوا، دی قوم با ګمان کو مرسل الیهم، هلکه راځئ ګران دی، ګران پېژنئ ذکر سره پرې ټکو ویمه. حتی اذا استیأس الرسل، حتی چې مایوسه بشو پیغمبران د ایمان د قومو، د ایمان د قوم نه. او وظنوا، دی امتونو دی قومونو به ګمان کو چې انهم یقینا دا پیغمبران قد کذبوا، دوی سره دروغ وشو د جانب د الله نه. دوی ته چې کومه وعده الله کړې وه چې زه به ستاسو نصرت کوم، نو قد کذبوا، قد اخلفوا ما اعدوا، قد اخلفوا ما اعدوا، یقینا دوی څه خلاف وکړی شو د هغې نه چې دوی څه کومه وعده شوې. دا خبره به یې وکړه. دا به چا وکړه؟ قومونو به وکړه د پیغمبرانو باره کې چې پیغمبرانو سره الله طرفه کومه وعده شوې وه هغه پوره نه شوه کسه. جاءتهم نصرنا، چې کله به حالت داسې کړکېچن شو نو رابغې امداد زمونږ. فننجي من نشاء، بس خلاص به کوم مونږه چاته مونږ څو خوښ به شو. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين، نو واپس کېږي عذاب زمونږ د قوم نافرمان نه. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یقینا دا په کیسه د یوسف او د روم دای کې یو لوی عبرت دپاره د خاوندانو د عقلونو. ما کان حدیثا یفترا، دا نه ده یو خبره د ځانه ساده شوې، ولکن تصدیق الذي بین یدیه، لیکن دا رښتینی والی دی دا چې مخکې دی نه
وہ تفصیل کل شیء او دا تفصیل دار یو چیز دے و ہدن اور رہنمائی دا و رحمت لقوم یؤمنون او سبب د مہربانی دے دا قوم مومن دا پارا.